عزتمندو ډیر امتحانات شروع دي، نو قدم په پوک پوک سره اغستل، انتهایی په احتیاط سره خپل قدم اغستل دا د انسان دپاره مناسب دي. وی کم انسان چې په ګرمو پیو سره وسوځي دی دا پی راوالي او ګرم یې او دی وسکي، نو دی چې په دې ګرمو پیو سره وسوځي نو دی بیا شملې هم په پوک پوک سره سکي. اگر چې دا شملې یخې خو دی بیا په پوک پوک سره سکي، ځکه د دې پیو او د دې شملو دا رنګ دا بالکل برابر دی. نو دی وایي چې دا پی ماسکلي و نو دا هم ګرم نو کیدی شي دا هم ګرم نو د دې د وجې دغه شملې هم دی په پوک پوک سره سکي. نو دقه شانتې هر یو قدم د په پوک پوک سره اغستل پکار دی. ډیر په احتیاط سره خپل قدم اوچتول پکار دی. هسې نه زه دا قدم اوچتوم دا د الله په نافرمانۍ کې رانشي، هسې نه زه دا قدم اوچتوم دا د الله د رسول د سنتو خلاف رانشي، هسې نه زه دا قدم اوچتوم دا چرته د دین خلاف رانشي. نو د دې د وجې نه خپل قدم دا ډیر په احتیاط سره اغستل پکار دی. دغه شانتې زمونږ فقهاو لیکلي دي من صمت نجا، چا چې خاموشي اختیار کړه نو د نجات بیا موندو. چې خاموشي دې اختیار کړه نو نجات به درته میلاو شي. نو د دې مطلب دا دی چې کوم انسان ډېرې خبرې نه کوي نو دی به د غیبت نه محفوظ وي، دی به د چغلۍ نه، دی به د بختان نه، د دې خبرو نه به دی محفوظ وي. او کم انسان چې خبره ډېرې زیاتې کوي نو دی چې کله د انسان سره میلاویږي د بل نو ده به د چا غیبت شروع کړی وي، دی به په چا تهمت لګوي، دی به په چا پسې خبرې کوي. نو د دې د وجې نه به دی ډېر زیات چې دی نو ګناهګارېږي. نو هر یو قدم اغستل دا انتهایی په احتیاط سره پکار دی او په داسې انداز باندې خپله زندگی تیرول پکار دی چې الله رب العزت زمونږ نه راضي شي، د الله رسول زمونږ نه راضي شي او مونږ خپله زندگی دا په داسې ځای کې استعمال کړو چې په هغې باندې زمونږ نه الله، د الله رسول او دغه شانتې د دین مطابق خپله زندگی تیره کړو، الله او د الله رسول چې دی نو دا مونږه د ځان نه راضي کړو. نو د کوم یو انسان نه چې الله تبارک وتعالی راضي شو، بیا الله رب العزت د دې انسان په مال کې، په اولاد کې، په زندګۍ کې دله برکتونه ورځي او دته سکون میلاو شي. سکون کله چې د الله رب العزت ذات د انسان نه راضي شي نو داسې کارونه د انسان دپاره ډېر ضروري دي، داسې کارونه د انسان دپاره ډېر قیمتي دي چې کله د انسان داسې سوچ وکړي چې زما نه دي الله تبارک وتعالی راضي شي او زه دې خپله زندګي د الله د رسول او د الله د احکاماتو او د سنتو مطابق تیره کړمه. دا ډېر بختور انسان دی، دا ډېر اعلی انسان دی کوم انسان چې داسې سوچ ساتي او بیا خپله زندگی داسې قیمتي کوي، نو دا ډېر بهترین انسان دی.